السلام علیکم. زما نوم ډاکټر سلیمان خان دی. زه دلته په لیډي ریډینګ هسپتال کې رومیټالوجیسټ یم. نن زه تاسو ته یو ډیر انټرسټینګ او ډیر دلچسپ مریض باره کې خبرې کول غواړم. د ده نامه ده فیصل ندیم او د چارسدې اوسیدونکی دی. د عمر تقریبا 40 کاله دی. دته د 100 کالونه یو بیماری ده چې هغې ته موږ وایو سوریاټیک ارترایټس. سوریاټیک ارترایټس داسې بیماری ده چې په دې کې جوړونه د درد پکې وي، پړسوب پکې راتلی شي او چې بیا د هغې په وخت باندې علاج ونه شي نو جوړ خرابېدی شي. تاسو به په دې ویډیو کې کتی شئ د ده پوره جوړونه خراب شوي دي. د جوړونو نه علاوه په سرمن باندې هم د دې بیمارۍ ډېر زیات اثر کیدی شي او د ده سرمن چې ده هغه د ډېر حده پورې متاثره شوي ده. اوس دی چې کوم علاج دی کوو هغه د خپل حد او مقدار ته رسېدلی نه نو یو خو دا وه چې یو ګولۍ ده چې هغې ته موږ میتوټریکسیټ وایو، هغه به دته زه لږه غونته کې زیاتوم ځکه چې دی په معمولي ډوز باندې و. خو یو خبره زه دلته دا کول غواړم چې یوازې ډاکټران نه بلکې عوامو ته ټولو خلکو ته او سره د ډاکټرانو دا ویل غواړم چې دا ګولۍ چې دي دا زورورې ګولۍ چې دي نو دا بغیر د رومیټالوجیسټ د وینا نه تاسو چاته پرسکرایب کوئ ما. دا ګولۍ داسې دي چې د دې په وجود باندې اثر کیدی شي په ګرده باندې، په آینه باندې، په هیموګلوبین باندې او سیل کاونټس باندې. نو دا د سپیشلیسټ نه بغیر تاسو نشئ استعمالولی او نه دي پکار چې دا استعمال کړی شي. خو اینیوی د به مونږ لږه دا دوایي به یې لږه زیاتو، نورې میډیکیشنز ورته هم شروع کړلې. یو ډیماډ ورته مونږ وایو ډیزیز موډیفاینګ ډرګز. دا هغه دوايانې دي چې دوی د سټیرایډ ضرورت کمی او په وجود کې چې کم سوزش یا په جوړونو کې کم سوزش هغه کمی. نو په هغه مناسبت سره ما دته یو بله ګولۍ هم شروع کړه، هغې ته ټیکرولایمس وایي. هغه هم په دې مریضانو کې ما استعمال کړي دي او د ښه ریزلټس یې راغلي دي. خو د ده بنیادي طور چې کوم علاج دته اوس په دې موقع په کار دی هغه ډېر ګران دی. په بهر دنیا کې داسې چې چونکې هغه سټیټ او حکومت د ټول علاج ذمواري نو هغه ټول علاج چې دی هغه مریض ته فری میلاو شي. انفارچونیټلی بدقسمتۍ سره دلته هغه شی نشته. د ده دپاره صرف موږ دا کولی شو چې موږ بیت المال ته یو درخواست لیکلی شو، یو فارم به ډک کړو دله او ګورو چې هغه دوی له څومره پیسې ورکولی شي. دته چې کوم انجکشنز ورکول غواړم هغې ته کوسنټکس وایي. د هغې پرایس چې دی هغه 45,000 دی، 45,000 15,000 دی د هغې. نو هغه یو انجکشن په 15,000 دی. خو په دې کې مسله دا ده چې د دې انجکشنو داسې څه میاد نشته چې یاره دا به دی 3 لګئ یا به 10 لګئ یا به 100 لګئ. دا خو چې په ده باندې ښه راغلو نو دی به ټول عمر هغه جاري ساتي. لیمیټیشن یا زمونږ هغه حد په دې باندې راشي چې یاره هغه پیسې ختمې شي یا بیت المال نورې نشي ورکولی یا د هغه کس سره پیسې نه نو بیا هغه علاج سټاپ کړی شي. خو زمونږ اوس دته پلان دا دی چې دته به دا علاج شروع کوو او ګورو به انشاءالله مونږ به بیا ستاسو سره یو څو میاشتې پس بیا په دې ویډیو باندې راځو او د دې فیصل ندیم متعلق په بیا تاسو ته دا وایو چې دته هغه علاج څه فایده ورکړی. نن خو دی په سټیچر باندې تاسو وکتو، د ده د سرمني حالت تاسو وکتو، د ده د جوړونو حالت تاسو وکتو او بیا به مونږ د علاج د یو څو میاشتې علاج نه پس تاسو ته راځو او بیا به دا ګورو چې دته څه فایده ورکړی شوه. زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د جوړونو بیماریانې چې دي په هغې کې یوه دا خبره ده چې د کلي ډاکټران چې دي زمونږ کوم ملګري چې دي هغوی ته هم دوی ډیلی کول نه دي کول پکار، ځکه چې د دې ډایګنوسس اکثر د خلکو په دغه کې نه راځي په پوهه کې او هغه بیا چې ډایګنوسس یا تشخیص د دې لیټ شي نو بیا په جوړ کې نقصان کیږي. بله خبره دا ده چې د جوړونو د بیماریانې چې دي دا په ګرده باندې اثر کوي، په آینه باندې اثر کوي، په دماغو باندې اثر کولی شي، په زړه کولی شي، په سرمن باندې کوي. نو دا داسې نه دی چې یوازې د جوړ درد دی. نو د دې په وخت باندې ډایګنوسس او تشخیص ضروري دی. بیا د دې چې کومې دوايانې دي هغه چې په صحیح طریقه باندې استعمال کړی شي. یو بله ضروري خبره زه ډاکټرانو ته دلته دا کول غواړم چې مهرباني وکړئ د ینګ ایج زنانه چې هغوی ته هر دوایي تاسو نشئ ورکولی. دا زما تاسو ته پلیز ریکویسټ دی، څومره چې ارتوپیډیک سرجنز دي تاسو دا زما ریکویسټ واورئ چې لیفورا ګولۍ چې کومه ده یا لیفلونمایډ چې ده د کارا په نوم باندې راځي، د لیفینور په نوم باندې راځي، مهرباني وکړئ تاسو دا ګولۍ ینګ زنانو ته د داسې زنانو چې د هغوی د ماشوم دغه وي ایج وي
هغوی ته تاسو دا ګولۍ نشئ ورکولی، دا به تاسو د هغوی سره ډېر زیات ظلم کوئ. زما تاسو ته ریکویسټ دا دی چې دغه ګولۍ تاسو ینګ زنانو ته لفلوناماید مه لیکئ پلیز. دا چې تاسو ولیکئ نو دا په دې سیسټم کې د کال 2 پورې بیایي، که تاسو یې سټاپ هم کوئ، که د دې زنانه بیا ماشوم پریګننسي کیږي هغه ته تاسو نقصان ورکوئ نو د دې پریګننسي لاس کیدی شي، دې ته مسکیریجز کیدی شي، که د دې ماشوم پیدا شي هغه معذوره کیدی شي. نو زه تاسو ته دا ویل غواړم ډاکټرانو ته خصوصي طور چې دا رومیټالوجي یا د ارترایټس دا ټریټمنټ داسې نه دی. په هره بیمارۍ کې زه به دا ووایم چې هره دوایي هر مریض ته تاسو نشئ ورکولی. لکه که یو سړی دا وایي چې یاره ما د یوې دوایۍ نوم یې زده کړو، په بل یو مریض باندې چې چلو هغه دوایي به زه د هغه علاماتو یو بل مریض ته ولیکم، دا انتهایی غلطه خبره ده. دا د ټریننګ نه هم منافي ده او دا د میډیکل د اصولو نه هم خلاف ده. نو تاسو هره ګولۍ هر چاته نشئ ورکولی. ما دا هم لیدلی دي چې دغه لفلوناماید ګولۍ ډیرو خلکو واړو ماشومانو ته لیکلي دي. نو دا ګولۍ دا ډیرې خطرناکې دي، په دې سره دغه نه دی کول پکار. بله به زه دا ووایم د مریض د ایجوکیشن نه هټ کر زه به دا ووایم چې زه د خپل ډاکټران هم لږ دغه کمه ګوره دا نان سټیرایډل انټي انفلمیټریز چې دي دا تاسو مونږ ډېر زیات لیکو، مونږ هم لیکو، خو لکه په دې کې احتیاط کول پکار دي. اوس تاسو چې نان سټیرایډل انټي انفلمیټریز لکه دا ډایکلوفینک، نیپروکسین، میلاکسیکیم، دا ټایپ بروفین دا یو مریض ته ولیکئ او دا په کلونو باندې دا مریض دا ګولۍ خوري نو څه کیږي؟ دته ګوره نفراپتي کیږي، هغه رینل امپیرمنټ ورته کیدی شي، دته ګیسټرایټس کیدی شي، دته د کارډیوواسکولر موربیډیټي زیاتیږي، هغه ریسک فیکټرز فور کارډیوواسکولر ایونټس زیاتیږي، هایپرټنشن ورته کیږي، زړه اٹیک ورته کیدی شي، فالج ورته کیدی شي، جی آی بلیډ ورته کیدی شي کنه. نو دا ټولې داسې مسلې دي چې دا لکه مونږ ته اګنور کول نه دي پکار. عوامو ته زما دا اپیل دی خپلو د خلکو ته چې تاسو دا مهرباني وکئ چې هره ګولۍ د هر چا دپاره نه وي. تاسو دا نشئ کولی چې تاسو دکان ته لاړ شئ او کیمسټ له ورشئ او ورته ووایئ چې یاره ماله وورین ګولۍ راکړه، ماله ډایکلوفینک راکړه، ما ډایکلو راکړه. اکثر زه د خلکو نه دا اورم وایي ډایکلو انجکشن مې ولګوله، د هغې نه بغیر وایي زما ګزاره نه کیږي. بلکې ما خو دا هم لیدلی دي چې دغه کم ګروپ دی نان سټیرایډل انټي انفلمیټري کې په دې کې یو خوا انجکشن لګوي بل خوا د هغې هغه ګولۍ هم خوري. نو دا تاسو د خپل صحت سره ډېر غټ لکه نقصان به ځان ته رسوئ، ګرده به خرابوئ او ډېر نقصان داسې دی چې هغه یو پیر نقصان وشي نو هغه بیا ریورس کیږي نه. نو دا یو څو خبرې دي، د خپل صحت خیال ساتل پکار دي. سیګرټ څکل انتهایی خراب دي، د جوړونو دپاره څنګه چې د پیپړۍ دپاره خراب دي دغه شان د جوړ دپاره خراب دي. نو د سیګرټو نه ځان بچ ساتئ، ایکسرسایز کوئ، په ایکسرسایز سره جوړونو ته لکه هغه سټرنث میلاویږي، هغه لیګامنټس چې دي، مسلز چې دي هغه امپروف کیږي. او د دې نه علاوه ښه خوراک لکه په دې کې سبزیانې شوې او فروټ شول د هغې استعمال پکار دی. ضروري نه ده چې روزانه خلک غوښې وخوري یا چرګان وخوري نو هغه هیلدي دي، هغه هیلدي نه دي. تاسو بیلنس ډایټ او لکه په خوراک کې دغه احتیاط پکار دی. چې کم مریضان هم لکه د رومیټاید ارترایټس مریضان دي یا د سوریاټیک ارترایټس دي یا د انکایلوزینګ سپانډلایټس دي یا لوپس دی، ویسکولایټس دی، مایوسایټس دی، دا کم مریضان چې موږ په دې کلینیک کې ګورو هغوی ته زما دا اپیل دی چې خپل فالو اپ چې دی هغه په وخت سره کوئ. تاسو ته چې کم مونږ ټیسټونه ویلي چې یاره تاسو به هر میاشت کې یا شپږ هفتې پس یا 2 میاشتې کې دا ټیسټونه کوئ، مهرباني وکړئ هغه ټیسټونه کوئ. هغې باندې بس تاسو نه څه لږې ډېرې پیسې ځي، خو دا ټیسټونه مونږ په دې وجه کوو چې مونږ ته دا پته ولګي چې یاره د دې دوایۍ خو په ګرده باندې غلط اثر نه دی شوی، په آینه باندې خو غلط اثر نه دی شوی. نو دا ډېرې ضروري خبرې دي. بعضې وخت کې دا وړې خبرې چې دا ستاسو د ډېر غټ مصیبت او تکلیف نه بچ کی. نو زما د طرفه تاسو ته د اختر ایډوانس مبارکي. خپل صحت خیال ساتئ او انشاءالله بیا به ستاسو سره دا خبره کوو. ډېره مننه.